ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم او ډېر مهم پروګرام کې د سره شریک یم. دغه پروګرام د سره ضرور چې کوم دی وګورئ او د سره شیر هم کړئ. یو وارې بیا په 400 کې معلومه کسانو د 400 جیل کې د کلونو راسې تعینات ډسپنسر هغه نهه کړی دی او مړ کړی دی. معلومه کسان مې ځکه ووی چې چا ویشته دي نو هغوی کولو ویلي دي چې دا مونږه کړی دی الحمدلله، او دغه انتظامی ته او دغه صوبایي حکومت ته او دغه ادارو ته یې ډاګیزه خبره کړې ده. په شپږو میاشتو کې دا شپږمه پیښه ده په 400 کې چې دا کیږي، او په دې میاشت نیمه کې دا درېمه پیښه ده. او د خانمۍ په حدودو کې د خانمۍ تاڼۍ په حدودو کې د دې نه 2 شپې مخکې د تاڼۍ په ګیټ باندې د ګنو نه کس ووت او د تاڼۍ په ګیټ یې ښه ډزې وکړلې، او چې کوم سنتري ولاړو نو هغه بچ شو. خو بیګا دې روانو په تغبۍ روډ باندې عبداللطوف نامه وه غالبا، نوم یې خو ما نه وي زده کړی، خو ډېر وخت نه ورسره دی جیل ته چې کله چا له ملاقات له تلي وو یا د جیل دوره هم کړې ده یا جیل باندې الحمدلله چې 100 کاله پس جوړ شو او 100 کاله پس پکې د 20 قیدیانو اضافه وشول. نو دې دپاره موږ ډېرې زیاتې چغې وهلې وې، زموږ په چغو باندې دې جیل ته ټرانسفرمر ولګېده، نو دې روډ سره ومیلاوېدو او بیګام چې تصویر ولیده نو د خفګان خبره ده. بچی ته پاتې شو، قصور یې سو. خو دې تلې د پولیس په ټس کې دی. زما چې کوم خیال دی چې یاره دا پولیس خلکار دی او د جیل پولیس دی او یا ډسپنسر دی جیل دی، په جیل کې هم دغه شانتې خلکه پاتې شوي دي، خوړه کې ورته اچولې وه. نو هغه بیګا وویشتی شو، نن خورو ته وسپارلی شو. دې وخت کې د 400 پولیس هر سړي ته د شک په نظر ګوري او په کار هم ده چې ورته وګوري. په دومره لوی ششو پنج کې او په پریشانۍ کې پراته دي چې ګزار به څوک کوي، کله به یې کوي او په کوم ځای کې به یې کوي. او دغه خلکو هم ویلي چې یاره سیکورټي فورسز اهلکاران چې کوم دی هغه موږ ټارګېټ کوو. په پښتونخوا کې دا واقعات ډېر زیات شوي دي. دلته اوس یو بله خبره کوو. کله چې د ضرب او ردالفساد اپریشن وشو نو دا خلک افغانستان ته وړېدل او 19-20 کې دا واقعات کم شو، او د 20 نه پس چې کوم دی منظور پښتین او عوامي نېشنل پارټۍ په دې باندې بیا چغې ووهلې. دا 2.5-3 کاله مسلسل چیرې ترهګرۍ بیا سر اوچت کړی دی، ترهګرۍ بیا سر اوچت کړی دی. خو دا موجوده حکومت چې مختلف بیانونه رالل چې دوی بتې ورکوي او نن هغه خزانه چې هغه تشه شوې ده، صوبه دیوالیه شوې ده، او خلک وایي تپوس کوي چې پیسه چېرته لاړه، نو پیسه ټوله دغې خلکو ترې واخیستله. په دې وخت کې اوس عوامي نېشنل پارټۍ یا ایمل ولي خان نه علاوه ما ته په دې صوبه کې څوک وښایه چې په دې ترهګرۍ باندې خبرې کوي. ایمل ولي خان ته اوس دړاکه ورکړی شوی دی، نه مخکې سردار حسین بابک ته دړاکه ورکړی شوې وه. خیران به چې په دې اسمبلۍ کې ناست دا نمونې چې په دې اقله باندې د سره خبره نشي کولی او بس پیسې وله ورکوي، بتې وله ورکوي او بالکل خاموش دي. نو فرق دې ځای کې د عوامي نېشنل پارټۍ د لیډرانو او د دې نورو او واضحه دی. دې وخت کې پښتانه ټارګېټ دي او بیا سیکورټي فورسز یا د پولیس دا د سره بل ځای خو نه دي چې د هندوستان نه راغلي یا د امریکې نه راغلي، خو زمونږ وروڼه دي او د 400 پښتونخوا دي. نن پولیس سره خواخوږي هغه هم په نظر نه راځي. په داسې موقع باندې د صوبې وزیر قانون هغه یو سټیټمنټ جاري کوي، تر اوسه د دې صوبې وزیر قانون سټیټمنټ مخې ته رانغی، نه چېرته د یو وزیر راغی. او کومه مخرۍ چې دلته کېنولې ده
چې هغه وایي ما دونه کاله په افغانستان کې جنګ کړی دی، امریکې له مې کار کړی دی، اشاره هغې ته وخو نو هغه وایي په دې صوبه کې هېڅ هم نشته. په سوات کې یو ډي اس پي یو میجر هغې راوسته، توبې یې پرې ویستې، د هغې باوجود هم دې څه وایي وي دا خو سوات ته د یو کمانډر خورکۍ بیماره و، د هغې تپوس لتلی. دا د دوی خبرې دي. دلته پکار و چې په داسې حالاتو کې د پولیس سره د دوی میل ملاپ و، پولیس سره دوی ملاوېدل، هغوی له داد ورکو. دا خو 400 کې ډي پي او چې کوم دی نو تکړه انسان دی سهیل خالد خان، خو بیا د هغې باوجود هم دلته کې پې دغه خلک خاوي دي او دا واقعیات بې طرفې کېږي. تر اوسه پورې لټون نه دی شوی او نه په دې کې د صوبایي حکومت لخوا د خبرو اترو څه پیشرفت مخې ته راځي چې هغوی سره مذاکرات وکړي، هغوی سره کینی. نو زموږ صوبه یو وارې بیا د ترهګرۍ ښکار شوې ده او څه وخت څه هم کیدی شي، څوک هم پناه کیدی شي، څوک هم ویشتی شي. دې له ادارو او حکومت له کردار ادا کول پکار دي، خو د صوبایي حکومت هغوی له د یرې تعویض به څوک کوي، د هغوی نه خو تمه نه ده پکار. او دوی وایي چې یاره بیا کیږي، ولې په وفاق کې نه کیږي یا په سند کې نه کیږي، صرف په پښتونخوا کې کیږي. په پښتونخوا کې پل پروف حکومت د چا دی؟ د پی ټي آی دی. د دوی په حکومت کې چې کوم دی دا یو پیری بیا سر اوچت کړی پکار چې په دې باندې دوی اواز راپورته کړي، دوی په خبرو کې او د دې قلنګونو بتونه وړي. د دې نه مخکې د دوی وزیر تعلیم چې کوم دی وزیر ټوریزم عاطف خان هغه دا خبره کړې وه. نو ذمهوار چې کوم دی دا پی ټي آی صوبایي حکومت دا څونه پولیس اهلکاران چې ښکار شو د دې واقعاتو نو دوی یې دي. دویم ګرانو کتونکو په بل خبر کو چې پرونه داسې بیا په سوشل میډیا باندې ټویټ هم مخې ته راځي. هغه ډیوډ روز کوم صحافي دی هغه یې دغه نوکری د هم ویسته، دغه اخبار د هم لرې که او هغه عدالت کې بیان ورکړی دی. بس د عدالت خبره ده. ګوره شهباز شریف ته په عدالتونو کې سرټیفیکیټ یې میلاو شوی، د غلا د غلطي پسې ثابته نه شوله. اوس خو دا خلک خو لګیا دي، دوی خو بله خبره نشته، به د غل او چور او د غلو ملګري غل به ورته زه ویم چې عدالت یې پې ثابت کړي. او بیا د برطانیې عدالت چې په هغې باندې د عمران خان صاحب ډېر زیات اعتماد دی چې برطانیې کې داسې نه وي، د برطانیې عدالتونه دا کوي او دا په هغې باندې چې د عمران خان صاحب دا 3 کاله کومه بیانیه جوړه شوې وه په دغه ډیوټرس په دغه سټورۍ باندې د ډیلی میل په دغه اخبار باندې هغه په ریکارډ باندې دی هر څه، نو په هغې کې مختورن مخې ته راغلل. د دې وخت کې ګرانو کتونکو خبرې ډېرې دي او ډېر باس پې کېږي. کومه خبره چې راخلې نو په ګنټو پې باس کېږي. خو دې وخت کې مې ورته فرق چې عوامي نشنل پارټۍ یو وارې بیا ټارګېټ ته دمکې دړاکې ورته ورکړل کېږي او په دې صوبه کې صرف دغه ګوند دی چې لګیا دی او د پښتنو غږ راپورته کوي او په ډاګه وایي چې دا واقعیت کېږي، د دې واقعیاتو د مخه ونیسي او تاسو دا قلنګونه مه کوئ، موږ د سره کلک ولاړ یو. د هغې باوجود هم د بیرسټر صاحب کومه بیانیه چې مخې ته راځي نو ډېره پوټه الټا دوغلاپن او پښتونخوا کې وخت نه تېر کړی، د پښتنو د دوست دستور نه خبر نه دی او دې وخت کې ټارګېټ چې کوم دی نو پښتانه دي. موږ پولیس والا وروڼو سره چې کوم دی نو په دې کې پوره همدردۍ اظهار کوو او دا ورته وایو چې خپل احتیاط خپل خیال ډېر ساتئ. او دې دوران کې بدامني به نور هم زیاتېږي، پولیس سره هغه وسایل هم نشته، هغه توجه هم ورته نه ورکړی کېږي، د حکومت لخوا ورته هغه د ادرسي هم نشته، په ځان له باندې په دغه مخازنو باندې جنګېږي او چې وردي واچي نو هغوی ته پته ده چې موږ ټارګېټ یو. الله دې د هغوی په خال رحم وکړي، الله دې د هغوی تحفظ وکړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.